په تول او په وزن سره د ژوندي څاروي اغستل او خرڅول څنګه دي او که چا په تول باندې د قربانۍ دپاره څاروی واغستو نو آیا په دې څاروي باندې قرباني درسته ده او که درسته نه ده. ګوره زما محترم ورونو دا مسله ځان سره یاد ساتئ. زمونږ کتابونه ذکر کوي چې څاروی چې دی نو دا کیلي او وزني سیز نه دی، یعنی دا ژوندی څاروی نه پیمانه کیږي او نه وزن کیږي. دا وزني سیز نه دی چې په وزن باندې دی دا څه کړلی شي، خرڅ کړلی شي. بله مسله په دې کې علما دا هم ذکر کوي په کتابونو کې چې د سا اغستلو په ټیم کې هم د دې هغه وزن کمی او زیاتې کوي، نو د دې هغه فکس وزن نه معلومیږي چې دا د څونه وزن دی. ځکه څاروی خو ډیره سا راکاږي، نو چې سا راکاږي د دې وزن سیوا شي او چې سا وباسي نو د دې وزن کم شي، نو هغه پوره تعین نه کیږي. خو بیا علما وایي چې دغه دومره فرق نه دی، معمولی فرق دی، زیات فرق نه دی. بل دې کې دا مسله هم ده جی چې په ژوندي څاروي کې د 10 کیلو نه واله 15 کیلو پورې خوشاني په ده کې او د سماټې او سوټی، نو آیا دا به هم دته په غوښه کې حسابیږي؟ دا خوشان سوټ او د سماټې دا به هم دته په غوښه کې تلل شي، د غوښې په ریټ باندې به دته څه کیږي، دا به پریوزي. بله خبره پکې دا ده که نه چې دا بیپاریان چې اکثر چیرې څاروی په تول باندې خرڅوي، نو هغوی د دې تللو نه مخکې تول نه مخکې د باندې ښه ډېرې اوبه وڅکي او ښه ډېره ګیا پې وخوري چې یاره د دې سره د دې دا وزن سیوا شي. خو دغه هم دونه خبره ځکه نه ده چې اوبه به پې څومره وڅکي څومره چې هغه څکلی شي د هغې نه زیاتې خو نشي ورکولی، یا څومره چې ګیا هغه خو خوړلی شي د هغې نه زیاته خو نشي ورکولی. خو بهرحال که داسې ورله د اوبو د ګیا خیال ساتي او که نه ساتي، خو چې کله تول ته برابروي نو بیا د دې د اوبو او د ګیا څه کوي، ډېر خیال ساتي چې یاره د دې دا وزن څه شي، دا سیوا شي. بله دا ده که نه چې که په تول سره دوی عمر معلوموي، نو ګورئ په تول سره عمر نه معلومیږي چې ګینې یو څاروی هغه په تول دومره وختو نو هلکه د ده عمر برابر دی. ځکه عمر چې کم دی که نه یو څاروی به د عمر نه کمي او په غوښه به سور وي، ټیک شوله که نه، نو هغه به د 2 کالو نه کمي او وزن به دغه یو څاروی به د 2 کالوي د هغه نه به وزن سیوی، نو لہذا په تول باندې به عمر نه معلومیږي. عمر پکې شرط دی چې عمر 2 کالو د غوا میخې سخوندر وغیره دغې، نو الله دا خبره پکې ده، نو د عمر خبره ده دغلته. د وزن نه که دوی عمر هم معلومی که نه او غوښې ته ګوري چې دلته خو غوښه ډېره ده، هلکه څاروی خو ګورئ د عمر نه څه ناڅه کم دی، خو دا غوښې سیوا ده، د دغه بل څاروي عمر که پوره دی نو د هغه نه وزن سیوا دی، د هغه کم دی، نو د دې نه عمر نه معلومیږي. ټیک شوله چې عمر یې نه برابر که په غوښه او په وزن ډېر هم سیوا نو په دې باندې بیا قرباني هغه درسته نه ده. اوس دا مسله وکړي چې قرباني پې باندې څنګه ده، نو ګوره دارالعلوم دیوبند چې یو معتبره اداره ده او د ټولو مدارسو مرکز دی، ټیک شوله، هغې د هدایې نه چې زمونږ د مذهب او د مسلک یو معتبر کتاب دی د هغې عبارت رخلي او دارالعلوم دیوبند پې فتوا ورکوي چې په تول او په وزن سره ژوندي څاروي خرڅول او اغستل دا عمل واجب الترک دی. دا کار دی خلک نه کوي، دا کار ټیک نه دی، ټیک شوله که نه، دا کار ټیک نه دی. نور که چا په تول او په وزن سره د قربانۍ دپاره څاروی واغسته که نه، نو قرباني پې ګورئ درسته ده، ښه قرباني پې کیږي، قرباني خرابه نه ده، قرباني پې کیږي. یا په وزن او په تول سره ژوندی څاروی چا واغست نو دا مطلب دا غوښه د دې ټیک ده، خرابي پکې نشته دی. خو علما ذکر کوي په معتبرو کتابونو کې چې دا عمل واجب الترک دی، یعنی د دې پرېښودل لازم دي چې یاره په تول او په وزن سره دې څاروي خرڅ کړلی شي او په تول او په وزن سره دې څاروي څه کړلی شي، واده غیستلی شي. دا یوه ضروري مسله وه چې نن سبا دا څیز ډېر عام شوی دی او په تول او په وزن سره اکثر څاروي خرڅېږي او اغیستل شي. نو بعضې ملګرو دې باره کې تپوس وکړو، نو موږ مناسب وګڼله چې د ملګرو سره پې یو څو خبرې شیر کړو. نو تاسو هم د ملګرو سره نشر کړئ، چونکې دا عمل نن سبا ډېر سیوا دی، نو چې ملګرو ته د دې مسلې وضاحت معلوم شي. وصلی الله علی النبی.